واپس راکوزه که واپس راځه دې ته څه دي ته کوم یو ټیسټ کوي دې ته ویدر فینچ ټیسټ کوي ښه کله چې ویدر فینچ ویدر فینچینګ ته وایي که نه صحیح ده کله چې موږ عام نارمل غواله دا چل کوو نو د ده دا ملا एकदम کښته کوي چې کله د ټي آر پي لپاره چې انټرامیټیک ریټیکولو پیریکارډایټس لپاره سسپیکټ کېږي لکه دی نه دا نو دې بنده نه کښته کوي کله چې څومره زور نمبر کوي دې بنده نه کښته کوي اوس د دې غوايي سپي د شوړو زما سره راغلي خوراک یې بند کړی دی مطلب په دې صورت کې په دې سره هېڅ لګېږي دې کې هېڅ ویلی شي ډرامټیک ریټیکولر پیریکارډایټس په پښتو کې به ووایو چې یاره دې ته په خوراک کې تیره غوندې سسیس خوړلی دی په ابجکټ میټ شیشه بلډینګ ویر اني چیز کېدی شي کله چې دا مړه شي هغه ابجکټ مومنټ کوي د زړه ته چې دا کومه حصه راشي ریټیکولم نو هغه د زړه ته دا پینچینګ کوي د زړه نه ګیر چاپېره یو پرده تاو ده چې هغې ته پیریکارډیم ویلی شي په هغه اوبو کې هغه زړه پروت دی صحیح ده هغه پیریکارډیم چې هغه ټچ کړي هغه پرده اوښتي د هغې نه اوبه را جمع کېدل شروع شي دلته راشي یو ځل چې دغه پرده سوری شوله ډیمیج شوه نو بیا پکې ریورس نشته د هغې نه مخکې په میګنیټ په ذریعه باندې یا څه په بل څه په ذریعه باندې راوځي خو چې پیریکارډیم یو ځل رپچر شو پیریکارډیم خبره ختمه بهر کې ستا تسلۍ لپاره به د دې زه نورم معاینه وکړم ورور کې استغه دی ښه څو نظر تر زرې د ټي آر پي یوه غټه نښه دا ده چې دا برسکټ ریجن چې دی دلته به سویلینګ شوي وي دلته به اوبه راجمع شوي وي دویمه غټه نښه دا ده چې د دې جګولر وین چې دی دا به ډېر زیات پلسیشن کوي دې چې تاسو لږ نیډل وروړئ یا ورته ډریپ ورکړئ نو دې کې به ریورس فلو به کېږي د بلډ لکه تاسو ته چې څنګه ښکاري دا ګوره دې کې ریورس فلو کېږي د بلډ دې کې دا بلډ دغلته بلاک دغه کېږي د بلډ فلو چې ده دا دغلته کې انټرسپټ شوی ده درېیمه د ده غټ ساین دا دی چې د ده دا مخکینۍ خپې نه دي د ده دا مخکینۍ خپې به داسې بهر وړې وي ځکه چې دا ته پین کېږي چې دا خپې دننه کوي مومنټ دننه نه شي وړی د تاسو په راتلو کې هم تاسو ولیدله چې د دې بهر یې خپې وړللې دا د دې میجر او غټ ساینونه دي علامتونه دي یو ځل دا ساین ډیولپ شي یو ځل دا پیریکارډیم رپچر شي یا مطلب پیریکارډیم ډیمیج شي نو دیر از نو وے بیک صحیح ده د دې څاروي بیا مطلب چې څو نظر د دې دغه وشي نو ښه ده